ګوهر صاحب په کوواټ باندې ډېر احسانات دي. کشیا او سني ولا خبره راغلی د پکې خپل کردار خیره ده، یو نر سړی ده، کوواټ دی پر هر ټیم خادم کوواټ ده. او چې دا ظلم شروع کړی دی د دې په مقابله کې زه بالکل پی ټی آی مې جوائن کړو و هغوی له ووټ ورکوم. مو مولانا ته به پهله ووټ ورکول چې یاره دا به دین دغه به اواز به اوچتی خو هغه چې کوم دی هېڅ دین اواز نه وي. ټول عوامو ته دا ګزارش ده چې چاته موټ مه ورکوئ، یو هم د عوام خیرخوا نه ده. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمنو، زه مهران خان او تاسو ګورئ سنجو ټي وي. قدرمنو څرنګه چې تاسو ته پته ده چې د الیکشن هلې ځلې سټارټ وې، مختلف امیدوارانو تاسو ته راغلو، خپل سوچ خپل فکر او خپل کمپین تاسو مخ ته کېږدولو، کمپینونه وشولو ډېر زیات. سبا چې کوم دی میدان به لګي، دا میدان به څوک ګټي، د ووټ اصل حقدار څوک دی او سبا به چې کوم دی د کوهاټ عوام ووټ چاته ورکوي، څوک به کامیابوي. راځئ چې دو سره خبرې اترې وکړو چې دو تاسو سره څه شریکوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه وروره طبیعت دی ښه دی؟ الحمدلله ښه. ورور جانه سبا د الیکشن مین میدان به لګي، ووټ به چاته ورکوي، څوک به کامیابوي؟ انشاءالله عمران خان ته به ووټ ورکوو، عمران خان به کامیابوو. عمران خان خو جیل کې دی، نو بیا به څرنګه هغې ته ووټ ورکوي؟ انشاءالله چې هغه جیل کې نه کنه چار ځای کې وي همدا به کامیابوو. د کومو امیدوارانو ته یې د ټیکټ یې ورکړي د همدو ته به ووټ ورکوو انشاءالله. نو څه بنا باندې ووټ ورکوي؟ داسې څه کارونه دو کړي دي، څه شي نه ته متاثر یې؟ یاره دې نه متاثر یم. مو مولانا ته به پهله ووټ ورکول چې یاره دا به دین دغه به اواز به اوچتی خو هغه چې کوم دی هېڅ دین اواز نه وي اوچتی. عمران خان لاړو د هغه کې کم خطاب یې وکړو، هغه څنګه خطاب کړو د پیغمبر علیه السلام شان کې خبرې وکړلې پوه شي. یو بل دا مو د عوام ته صرف ریلیف پکار دی پوه شولې. همدې عمران خان مونږ ته صحت کارډ ویر کړلو، ټول غریبانانو وګوره صحت کارډ باندې خپل علاج کوي. دو خو راشي وایي چې مو به د غز بوټي کې میوې ولا ساینس کوو، مونږ به د مڼې پکې هغه کوو، ټول درویغ دي. ووټ به چاله ورکوي؟ جی یو آی. جی یو آی ته؟ ها زه مسلم لیګ یم، 42 سال نه مسلم لیګ یم، مسلم لیګ کې هم اوس دا سړی چې دروازه ده کا دې ته ووټ نه ورکوو، جی یو آی ته ورکوو. جی یو آی ته به ووټ ورکوي؟ جی یو آی. څه وجه یې ده، څه کارکردګي ده، څه بنا باندې به جی یو آی ته ووټ ورکوي؟ ټول عمر دو کوارټ دپاره خدمت کړې ده، هر وخت دو دروازې خلاصې دي. صحیح. څه ټایم چې چا مسله وي هغو تابعدار دي. که ګټنه ده 2 ځل ولاړ ده بیه کړې ده، هغې باوجود هم دویمې ورځې هلته دفتر کې ناسته او ټولو خلکو مسایل حل کوي لګیا. ټول عوامو ته دا ګزارش ده چې چاته موټ مه ورکوئ، یو هم د عوام خیرخوا نه ده. ټول خپل جیبونو ته لګوي، یو هم عوام دپاره کار نه کوي. چې کوم یو راځي په خر باندې کینی کتې باندې عوام ته همدا مشکلات جوړوي. ووټ به چاته ورکوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سبا به انشاءالله اول ووټ به زه خپله شفیع جان له ورکوم او بل ووټ به د پی ټی آی چې شهریار دی هغه له ورکوم او پی ټی آی له به هغه بالکل. وجه څه ده پی ټی آی تاسو دومره ولې پسند کوئ؟ بایجانه زه خو په آزاد حیثیت د جرمون یو 7 نه د کسان په سیټ هم ولاړم، د آزاد خیالات مې وو. خو اوس چې کله په دی باندې دا ظلم شروع شو، نه مې مخکې ووټ ورکړی و، شفیع جان ته مې د مهر په سیټ کې ورکړی و، خوښ مې و، قابل و. خو اوس چې دا ظلم یې شروع کړی دی د دې په مقابله کې زه بالکل پی ټی آی مې جوائن کړو و هغوی له ووټ ورکوم. ته وایې چې موږ به عمران ته ووټ ورکوو. زه دا وایم که نه چې پی ټی آی صحیح ده، په دې کوواټ ضلع کوواټ کې به هېڅ کار نه وي کړی، خو غټ کار یې دا کړی دی چې د ده په بادشاهي کې امن و، بالکل دا غړز و دا دړز بالکل پکې نه و. نو زه دا وایم چې اسلام خوبي باندې هغوی چې کوم تقریر کړی دی، هغه هم چې یو یونایټډ نیشن کې کړی دی، د هغوی بالکل مثال نه میلاویږي. نو زه د ټولو کشراو ته وایم، مشراو ته وایم چې پی ټی آی له د ووټ ورکړي او دا نور خلک چې څومره دي که نه د هغوی د هم ریسپیکټ کوي. دا رد او دا بد دا زما په سیاست کې نشته او نه په چا باندې وایو او نور بس څه درته ووایم، نور خو بس رالو او اوس د خان صاحب پړله ځکه باري ده چې یو خو د هغوی وایف هم نه ده، هغوی هم نه دي. نو په دې ذریعه باندې زم د آزاد حیثیت نه راغلم او ده ته مې جوائن کړو، زما بچي به هم انشاءالله دوی ته ووټ ورکوي. ګوهر صاحب الله خان ته به انشاءالله ووټ ورکوو، هغه مو دپاره ښه دی او انشاءالله کامیاب وي سبا. یعنې تا ووټ به د کتاب وي؟ انشاءالله انشاءالله. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څرنګه ښه یو؟ الحمدلله. ورور جانه ووټ به دې شی او څه بنا باندې؟
ووټ خو الحمدلله انشاءالله کتاب ګټي پورا پاکستان کې موږ سره دا امید دی چې انشاءالله کتاب ته ورکو ټول کتاب انشاءالله جمعیت علماء اسلام ته ورکو وجه څه ده دوه درې وجوهات موږ سره شریک کیږي چې کوم کارکردګي ده چې تاسو ته پسند ده په هغې بنا باندې به تاسو ووټ ورکوئ. بس مو الحمدلله د سره 15 سال شو دې پارټي کې مو شامل یو مو فضل رحمان صاحب څخه کوم دې کنه مو هغه ولا غایو کارکون یو جی حاجی داسې څه ګراوند ریالټي باندې که موږ خبرې وکړو موږ ته دوه درې داسې کارونه موږ عوام ته لږ موږ سره شریک کېږي چې په هغې بنا به تاسو ووټ ورکوئ. الحمدلله خپل یعنې 35 نصیر ګور سیف الله خان ولاړ ده او چونکې موږ هغه پارټي سره تعلق هم لرو او موږ الحمدلله ځکه دا وایو چې کتاب موږ خپله هم ووټ به ورته ورکړو نورو خلکو ته هم دا ترغیب ورکړو چې کتاب ته ووټ ورکړو او دا څه کوم دی که زموږ پارټي دی کتاب. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. مشره ووټ به د چای او کومې بنا باندې وي وجه څه ده مین وجوهات یې را سره شریک کړي؟ مو په شخصیتي باندې چې دا ګوهر ته ووټ ورکوو شخصیتي ووټ او جوهر سیټ ته هم ورکوو شخصیتي او بل د پلټۍ چې د فضل رحمان صاحب ولا دې ته هم ووټ ورکوو او د ګوهر صاحب په کوواډ باندې ډېر احسانات دي. کشیا او سني ولا خبره راغلي د پکې خپل کردار خیلی ده یو نر سړی ده کوواډ دپاره هر ټایم خادم کوواډ ده هر ټایم هر چا دپاره 24 غنټې اویلیبل که د مارکیټ ته راشي د رور ناز د خدمت دپاره خپله ناز وي ټایم ورکوي. کوهاټ کې چې ته ښه بده وي یو واحد ګوهر سیټ ده چې دا تا ته چې دا کنه کال 12 میاشتې میلویږي د ده کورنۍ هر یو فرد تا ته خدمت دپاره د سره تڼۍ ته یې بیایي ځان سره کچرۍ ته یې بیایي هسپتال ته یې بیایي د چا نوکرۍ او مسله وي. ها البته زه خپله چې دا کنه یو د تیرا بازار صدر یم د مو څه قسم بازار مسلې وي دته مورنګ وکړو مو سره تعاون کوي. کوهاټ کې ما په خپله د خلکو بدلی کړي تبدلی مې کړي یو خدمت کون سړی ده یو خادم د ځانې چې دا خدمت دپاره وقف کړی ده. زه خو داسې کار دی په خپله مسافر یم که نه او تاسو چې بار ملک وګورئ څومره چې عمران خان د مسافرو تاټ یو قسم ته عزت زیات کړی دی چې دی په پاکستانیانو ته پته نه لګي هېڅ څه پته نه لګي چېرې عمران خان چې شی ده چې شی نه ده دا خو بس هر یو سړی چا جویای راټینګ کړی چا څه خو هڅه لږدار چې کوم دا د عمران خان ده نور یو هم نشته. بس موږ خو اول عمران خان سره یو خپله سپورټسمین هم یم او عمران خان ورکوو عمران خان بهترین د پي ټي آی سره څه بنا باندې به ووټ ورکوئ که موږ ګراوند ریالټي ته وګورو څه داسې کارونه یې کړي چې تاسو ته یې پسند دي؟ عمران خان ډېر زبردست ښه کارونه یې کړي او ډېر کارونه یې کړي دي او ټول نه غټه خبره دا ده چې ډېر تکلیفات یې ملک لپاره تېر کړو جیل کې پروت ده خو د ملک غم یې سره ده نو دې وجې نه عمران خان بیسټ ده. ته وایې سبا د مین د ووټونو ورځ د ووټ به چاله ورکوې؟ انشاءالله کتاب ته. کتاب ته وجه یې څه ده؟ وجه بس دا ده څه علما دي نو عام خلکو په نسبت علماو ته هغه ورکول دا بهتره خبره ده. یعنې ته وایې چې ستا ووټ به کوهاټ کې د سیټ برادران دي؟ بلکل انشاءالله. ټیک شو. د خلکو ته به څه پیغام لري؟ خلکو ته پیغام دا ده چې پارټۍ چې کوم قیادت وي او د هغه نظریه وي هغه ته کتل پکار وي نو د علماو چې کومه نظریه ده په دې باندې دو ته کتل پکار دي او دا پیغام د چا ټول ته دا پیغام د چا کتاب ته ووټ ورکړي.